باقي چې دا یو په اوداسه سره ده د لمانځه چې لار وشي او بل هغه شی ده چې د لمانځه څخه سړی منع کېږي یعنی زنانه هغه وخت د لمانځه ده منع ده چې دې ته د مودې د میاشتې بیماري ورپېښه شي هغه ته حیض ویل کېږي کومه بالغه ښځه یو چې بالغه شوه بیا تر هغه حده پورې چې دې ته دغه بیماري ورختمېږي چې دا زوال ته ورسېږي تقریبا 55 کاله ته چې ورسېږي لا بعده بیا که دې ته یو څه رنګ یې ولید هغه بیا حیض نه ده خو لیکن که مخکې کلو کې تر 55 کاله مخکې که چېرې دې ته خړوالی یا ژړوالی یا داسې رنګ د بیماري و بیا له 55 کلو بعد که چېرې هغه رنګ ورپېښ شو بیا هغه هم په حیض شمېرل کېږي او د حیض کمه موده چې ده 3 روزه ده که چېرې داسې واړوځي بیا یوه ورځ وینه ولیدله یا 2 ورځې ولیدې یا 2 نیمې ورځې ولیدله بیا 15 ورځې پاکه وه نو دغه یوه یا 2 یا 2 نیمه ورځې چې دي او وینه یې ولیدله دا حیض نه ده دا بیماري ده دې ته استحاض ویل کېږي دا ښځه مستحاضه بلله کېږي دغه استحاض چې ده نه لمونځ منې کوي او نه روزه منې کوي او نه د میړه ورسره یو ځایوالی منې کوي او نه د قرآن شریف وینا منې کوي او نه د جماعت دخول منې کوي او یا داسې واړوي چې دا بیماري تر 10 شپې تېره شوه په دا 10 شپې کې خو دې ته شی نه دروه نه به میړه ورنږدې کېږي او نه به قرآن شریف یایي او نه به لمونځ کوي او نه به روزه نیسي او د روزې قضایي خو به بیا راوړي وروسته چې دغه بیماري ختمه شي او د لمانځه قضایي یې نشته نو کمه موده د حیض ده 3 روزه ده او لو موده یا 10 روزه ده که چېرې وینه تر 10 روزه زیاته شوه یا تر 3 روزه کمه وه په دې شرط چې دغه 2 نیمو ورځو بعد 15 شپې دا پاکوي نو دغه یوه یا 2 یا 3 ورځې وینه چې ده دغه او کومه تر 10 ورځو چې زیاته شوه هغه ټوله په بیماري کې شمار ده هغه ته استحاض ویل کېږي دا ښځه مستحاضه بولي او کومه وینه چې ښځې ته ورشي له اولاده بعد هغه ته نفاس ویل کېږي د میاشتې بیماري د زنانه ته حیض ویل کېږي او د اولاد بیماري ته نفاس ویل کېږي د نفاس کمه موده حد نه لري بعضې داسې زنانه وي چې اولاد یې پیدا شي دا وینې پرې ورباندې ټوله ختمه شي هغه هم یې صاف شي یا ته دا ښځې ته لمونځ هم صحیح ده روزه هم ورته صحیح ده په دې شرط چې به د حیض په موده کې دې ته بیا وینه نشي ور او لو موده د حیض ده یعنی د نفاس لو موده چې ده 40 ورځې ده د نفاس چې اولاد یې پیدا شو 40 ورځې چې وینه ورځي نو دا ښځه به په دغو شپو کې نه لمونځ کوي او نه به روزه نیسي او که چېرې داسې واړ وشي د ښځې عادت و یا 10 ورځې وینه ورتله یا 100 ورځې ورتله یا 25 ورځې ورتله یعنی مخکې اولاد پیدا شوی و په هغه اولاد باندې دې ته 10 ورځې وینه ورغله بیا پاکه شوه اوس که چېرې داسې واړو چې دا دوهم اولاد یې پیدا شو که چېرې داسې واړو چې 50 ورځې دې ته وینه ورغله نو بیا خپل عادت ته ردوي چې کوم 10 شپې دې ته په روز کال وینه ورغلې وه هغه قدر وینه به د دې نفاس وګرځي او د حیض هم دغه شوال ده که چېرې داسې واړو چې د یوې ښځې عادت و 7 شپې په حیض کې عادت و او بله میاشت کې بیا ورله دې ته وینه ورله تر 15 بلکې ته میاشت قدر وینه ورتله دا وینه چې ده دا بیا عادت ته ردېږي کومه مخکې چې په بله میاشت کې دې ته 7 شپې وینه ورغلې وه له هغې وینې بعد بس بیا نو چې کومه وینه ورله ډېره وینه ورله تر 15 تر 16 شپو پورې دا بیا خپل عادت ته ردوي او لمونځ به هم د دغو شپو راګرځوي چې دا کوم دا پاکه وه او دې په دې خیال باندې قضا کړی و چې دا به نقص حیض وي او د نفاس هم دغه حکم ده او نفاسه ښځه چې کوم اولاد یې پیدا شي او وینه ورځي یا هغه ښځه چې د دې حیض دې ته ورځي
دغه ښځې دغه چې دی دا په دو باندې په دغو ښځو باندې د لمانځه کول او د روژې نیول دا پې حرام ده. نه به لمونځ کوي دا ښځه او نه به روژه نیسي. او که چیرې په ورځ کې روژه یې وه او په ورځ کې دغه بیماري ورپېښ شوه یا یې اولاد پیدا شو او یا یې حیض جاري شو په روژه کې روژه به دستي متوي یا تی بس روژه یې نه ده روژه ختمه شوه او دا حیض او نفاس ده لمونځ به هم نه کوي دا ښځه او روژه به هم نه نیسي او میړه به هم نه ورزندې کېږي او قرآن شریف به هم نه یایي او بې اودسه سړی چې ده هغه به صرف په لاس نه ور وي ویې رایسي او کوم جنوب چې وي یا حیضه وي یا نفاسه وي دغه نه ویلی شي او نه لاس ور وړای شي بې جامې که چیرې په جامه کې قرآن شریف نه بیا لاس هم نشي ور وړای او ویلی هم نشي. او کومې وړې مسلې چې دي هغه به بیا له مقامي ملایانو څخه په تسلي باندې پوښتنه وکړي چې دا خبر باندې خو زه نه شوم پوه دغه خبره څه وړ ده نو هغه خبر له مقام ځکه چې دغه قسم مسلو چې ده بینې ډېرې باریکه مسلې دي او ډېرې مسلې دي یوه هم نه ده نو به بیا تاسې په عادت باندې پوه کړئ چې دا عادت څه ته ویل کېږي عادت په حیض کې څه شی ده او عادت په نفاس کې څه شی ده او که نه شواست پې پوه بیا مو ټلیفون نمبر او په سکرین باندې به نمبر ولاړ وي بیا به تاسې په هغو باندې ټلیفون راوکړئ که څوک نه شواست پې پوه بیا به په هغه خبره باندې تاسې په تفصیل باندې پوه کړو. او بل چې دا د موږ د دین او د مذهب او د ایمان اول د موږ الله ده چې واحد لا شریک ده بیا انبیاء علیهم الصلاة والسلام مبارکان دي